مولانا طارق جبین سے بچرته ویخته لګولې نو تاسو ټولو ته به میډیا باندې ښکاره کړي یو عالم ویخته ولګول معاشره کې په خلکو داسې بد کمنټونه وکړه او داسې د اخلاقو نه پریوتې خبرې خلک وایي یاره جي مولانا صاحب په سپینه ږیره ځان شرمولی دی نو دا څه حرام کار دی د دنیا خلک هیر پلانټ نه کوي ویښته نه لګوي خلک غاښونه نه لګوي که یو مولا سړي هلکه په دې سپینه ږیره باندې چې انسان تقاضه د دې ده هغه ویښته ولګول معاشره کې په خلکو ډېر ردې بدې او د اخلاقو نه پریوتې خبرې وکړې محترمو دا زموږ اخلاق دي یو عالم دی او ګناه یې نه ده کړې محترمو د ګناه کار یې نه دی کړی که ګناه ونو لاس پې باندې اوچت کا خلکو د بد اخلاقۍ ډېره مظاهره وکړه په میډیا باندې خلکو ډېره بده رایه ورکړه ما ووی الکبایر یو واقع لیکلې د علامه توستري رحمت الله علیه په ګاونډ کې به یو مجوسي اوسېده روزانه به بول او براز وړله د علامه توستري مخې ته به یې غورځول او دا علامه توستري به راپاڅېده او د شپې به بول او براز په خپلو لاسونو باندې د ګاونډ نه لرې کړه خو مجوسي ته یې غږ نه کړ کله چې علامه توستري وفات کېده په زنکدن په بستره باندې پروت و مجوسي یې راوغوښته مجوسي وی چې ما ته څه وایي ګنې ټول بړاس را باندې اوڅوباسي مجوسي چې راغې د ګیرې ته یې وله پخوانو خلکو کافرانو به م ګیرې پرېښې ګیرې وله ونیوله وایي زه مړ کېږم د دنیا نه ځم او ته دا بول او براز غورځی که زما بچو ته پته ولګېده او تا ته ضرر ورسېدو اډوانس کې درنه معافي غواړم قسم دی ما معاف کو زما بچي معاف کا مجوسي چې دا اخلاق ولیدل وی قسم دی دا دومره بهترین اخلاق دا د چا اخلاق دی هغه ورته وی دا زما د امام الانبیا اخلاق دی مجوسي دا ولیدل چې د یو غلام دومره بهترین اخلاق دی ستاسو پیغمبر دروغجن نشي کېدی د هغه په لاسو بیعت وکړو الله مسلمان که محترمو ما وی د دوو څیزونو نه جنت میلاویږي یره د الله نه او تقوا د الله نه او د دوو څیزونو نه اخرې جمله وایي انسان به جهنم ته ځي د دې ژبې د وجې نه چې بد کردار و د دې ژبې نمبر دو شرمګاه چې د شرمګاه د غلط استعمالو ډېر خلک به د دې دوو څیزونو نه په جهنم کې پراتی غلطه ژبه او غلط شرمګاه اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين علامه چې سوي دي وره د خدای خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کې الله دا زموږ عملی زندگی کې خدای راولي الله ستا د دین دپاره او د امام الانبیا د روایاتو دپاره م یو وړه غوندې مدرسه جوړه کړې ده او دا کوم طالبان چې ناست دي او تا ته یې لاسونه اوچت کړي دي او خصوصي په دې توګه او په دې دغه باندې راځي چې قاري صاحب به د امام الانبیا یو حدیث وایي او مدرسې په نیت باندې راځي خدایه تا ویلي دي چې دا طالبان دي او پرښتې او ته خدایه وزرې خورئ الله د دې ټول څومره چې مشکلات دي خدایه ته حل کړي زموږ دا لږه غوندې ناسته خپل دربار عالیه کې قبول او منظوره کړي بازار ولي خدایه دې مدرسې ته 15 منټه استیدا زموږ دپاره د جنت ته دننه کېدو سبب جوړ کړي د هر قسم آفات و بلیات و اتفاق حوادثو تاڼو کچرو هسپتالونو نه خدایه وساتې وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد برحمته یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام